دې آیاتونو مبارکو کې الله جل شانه والدینو ته هدایت ذکر کوي چې دا نه چې ګنې ٹھیک ده چې اولاد د الله جل شانه کو ورکړی دی چې تاسو والدینو سره احسان کوئ د هغوی خیال ساتئ خدا نه چې څه دې خوښ یې هغه پرې کوه که قتل کیږي یو ګرځي الله وایي نه الله وایي تاسو اولاد د وجې د مفلسۍ او د غریبۍ د وجې نه چې د املاق د وجې نه خپل اولاد مه قتل کوئ او خاص کر لونه هغه زمانه کې به ډېرو خلکو لونه چې دي هغه به ژوندی ښخولي یا به قتل کولی د دې وجې نه چې زوی به په دې وجه باندې چې دی هغه ساتو چې ځکه سبا له غټ شي چې کار کسب به کولی شي مزدوري به کولی شي پیسې به لاله ګټي او لور دا به وی چې دا خو به په ما باندې بوجي دا خو کار کسب هم نشي کولی مزدوري هم نشي کولی د دې ټول نان نفقه او خوراک خرچه چې دا به په ما باندې نونونه به قتل کولی الله وایي داسې مه کوئ الله وایي داسې مه کوئ چې تاسو خپل اولاد چې دی هغه په خپله قتل کوي د وجې د مفلسۍ د وجې نه د فقیرۍ د وجې نه او د محتاجۍ د وجې نه اوس هم ډېر خلک بعضې وخت کې چې دي د غربت د وجې نه او د داسې مسایلو د وجې نه ته چې خودکشي وکړي چې د اولاد قتل